رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم خار کې الله جل جلاله پیدا کو نو په هغه خار کې او په هغه ځای کې په کوم ځای کې چې نبی علیه السلام پیدا شو په هغه کې د تعلیم او تعلم بالکل رواج نه بلکې د خلکو ته امیین وي جټ خلک نو نبی علیه السلام په داسې ځمکه الله پاک پیدا کو چې هلته د زده کړې ترتیب نه و جهل ولده کې او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو د پیدایش نه مخکې الله رب العزت دغه نه پلار واغستو د پلار هغه سایه واغسته نبی علیه السلام یتیم پیدا دی او چې کله عمر شپږ کاله شو نو الله ته مور هم واغستله نه پلار او نه مور وا بیا به تربیت عبدالمطلب کو نیکه به تربیت کو نو چې کله دا 8 کالو شو نو الله پاک تی نیکه واغست بیا به تربیت ابو طالب صاحب کو او نبی علیه السلام په دغه علاقه کې سکول کالج د اور چا پیژندونه زده کړه چا پیژندل نه خو بل زدم نبی علیه السلام د علم د پاره د پوهې د پاره د تعلیم د پاره سفر نه دی کړی نو چې یو سړی د پلار د سهارې نه محروم وي د مور د سهارې نه محروم وي نه پلار وي نه مور وي نه تر وي نه نیکه وي او دک شان درالوي شي او نه سکول ته تلی نه کالج ته تلی نه یونیورسيټي ته تلی او دک شان درالوي شي او بیا چې کله خبرې کینو خپل دغه خبرې کې دسه چې د عربو کم مشرکین اغي نبی علیه السلام د صادق او د امین لقب ورکړ دا صادق او امین هغه به داغه نه متاثر کېدل دا تربیت چا وکړو دا خو ظاهره خبره چې سکول ته نه دتلې یونیورسيټي ته نه دتلې چې نه زده کړه نه دکړي او دومره خیسته اخلاق نبی علیه السلام الله ورکړي او خپل خبرې کې د قران بیانې نو د دین دا خبره په خپل انسان الله پاک لکوند کې ذهن ورګړي سوچوږي نو د په خپل دا فیصله کوي چې دا قران دا د الله قران دو معجزې الله پاک جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم له دسی ورګړي دي چې معجزه پیغمبر کله دنیا نه لړ شي معجزه ختم شي خو د نبی علیه السلام دو معجزې الله پاک پریخي یو قران مجید تر قیامت پورې دا معجزه ده او معجزه تاسو ته مو چې دا انسانان او جنات عاجز وي آشن کار څوک نشي کولی د قران په شان کتاب د یو سورت په شان سورت څوک نشي راوړي او دویم ابو سعید خدری رضی الله عنه تپوس کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر د حج په ایامو کې د حج پر ورځو کې چې کله د رمی جمرات دیږي د شیطانان چولي نو دا دومره کانی غورځي کې دا کانی په لکونو خلک راځي او هر یو حاجی کم سے کم دا 49 کانی ځان سره راوړي په رومبه روز باندې وروړي چې کم سے کم نو پاګې باندې چې کم دی یو جمر وولي په دویم ورځ باندې بیا درې وړه جمرات چې کم دی یو جمرات وو کانی ولي او په دریم ورځ باندې بیا وو کانی ولي نو تقریبا 49 کانی شو دا 49 کانی هر یو حاجی چې کم دی ال دکی ولي او انت پریوت کانی هم نه راځي بلکې کانی به ځان سره د مختلفین راوړي اگر چې هغه ته علما وی چې تاسو شانې برابر کانی چې کم دی په هغه باندې ولي یا دا غینه ورګي کانی باندې ولي او زموږ عام سادهګان یې خو غټي خختي ولي ایو کس یو هغه چې کم دی په کانی وښتو وی اخر کې په سپلای وکاګلا نو چې په سپلای باندې به گزارو کو نور کسان وسرو په هغه تاسو کې کاکا سپلای باندې مول اخر په وړو کانو ولي هغه چې دا ډېر لوی ظالم دی ځین چې ما پر راکټ لانچر وښته ته چې په سپلای مولا د ټول عمر ما باندې ګناونه کړی نو دا دومره کانی په لکونو حاجیان راځي او هغه د کانی ولي او التکانی ښکاری نه ابو سعید خدری رضی الله عنه نبی اسلام ته تاسو کې الله پیغمبر دا کانی چرته دي دا اوس لړکی امنا او په لګونو خلک راځي او دا کانی ولي او کانی دغه کانی پراتی ډیریږي نه نبی علیه السلام ته فرمایل چې د چا حج الله پاک قبول کړي نو دا هغه کانی هغه پرشتي وړي او د دې ځنه لړکی او چې د چا حج الله قبول نه کړي نو هغه خلکو کانی دلته کې پاتې کیږي نو د دې وجه نه دلته کې کانی نه پاتې کیږي نبی علیه السلام یو معجزه دک دا او یو معجزه چې کوم دی د نبی علیه السلام قران